چې تاسو دې ځای ته راغلی تکلیف وکړو خپل کارونه یې پرېښودو او په دغه غم او فکر کې تاسو شریک شوئ. زه اول تاسو سره خپل انټروډکشن کوم. زه د شانګلې بشام د ګندوړۍ کلي میا نواز احمد یم. زما ورنیکو شمون بابا هغه د باچا صاحب سره داسې تعلق و چې کله به د کلي نه څوک راته دلته کار پسې نو زما ورنیکه به ول خپلې تسبیح ورکړې وي دا والي باچا صاحب له به ورکړي هغه به ستا کار وکړي. دومره زموږ د یو بل سره تعلق تېر شوی دی. د هغه تعلق په بنا نن زما نیکه وفات چیرې الله پاک دې ستاسو د ټولو مشرانو سره قبر د نور نه ډک کړي. خو نن د هغه نصیب ژوندی دی انشاءالله که خیري هغه به د هغه په ځای نن ولاړي هغه به د هغه په ځای نن ولاړي. زه تاسو ته لږ مختصر الفاظو کې زه دا تاریخ ویم. په 1813 کې په 1813 کې اخوند افسوات به ورته ویلی کېده اخوند بابا د هغه نه صاحب میا ګل عبدالودود صاحب و هغه د دې اولنی باچا صاحب و اولنی والي صاحب و. بیا په 1915 کې هغه راغی. بیا چې کله په 1926 کې برطانیې په هندوستان باندې حمله وکړله راغی خپل حکومت یې جوړ کړو. نو په دغه ټایم کې د پاکستان کانسپټ نه و. په 1926 کې دا سوات چې دی دا آزاد ریاست و او په دغه ټایم کې دغه واک اختیار دلته د باچا صاحب سره و میا ګل عبدالودود صاحب سره. بیا دغه صاحبزاده میا ګل جان صاحب صاحب و هغه ته چې کله دا اقتدار میلو شو نو هغه د ټولو نه اول جان صاحب کالج جوړ کړو هسپتال یې جوړ کړو عدالت یې جوړ کړو روډ یې جوړ کړو پل یې جوړ کړو دوام خدمت ته ودرېدو. کله چې بیا په 1969 کې د جنرال یحیی خان حکومت راغی نو په هغه ټایم کې شاهي ریاستونه تقریبا ټول ختم شو او په هغه ټایم کې دا حکومت چې دی یعنې مطلب سوات مختخ والي صاحب صاحب چې څومره حکومت دی دا ختم شو. خو اوس هم خلک وایي چې د والي صاحب صاحب په شانې چا نه حکومت کړی و او نه به را روان ټایم کې وکړي. اوس زه تاسو ته یوه خبره کوم. زه کشر یم ناپوه یم زه په دومره خبرو نه پوهېږم خو الله پاک دې زما د نیکه مغفرت نصیب کړي. هغه چې جرګې راته نو زه به یې ځان سره په غېږ کې روان کړم وی بچیه سبا به دا تا ته پاتې سبا به زما په ځای ته ولاړې. نن زه تاسو ته دا یم زموږ نوجوانان چېرته روان دي ستاسو پښتو څه شوه ستاسو غیرت څه شو ستاسو حیا څه شوه. زه نن تپوس تاسو نه دا کوم کم طرف ته روانې تاسو په کومه لاره تاسو ځئ. نن زه تاسو ته خبره کوم زموږ پښتو زموږ غیرت دا بنګله چې ده بنګله دا زموږ پښتو ده دا زموږ غیرت دی دا زموږ حیا ده. موږ خپله پښتو خپل غیرت خپل حیا چاته نه پرېږدو. دا یوازې په دې ګټ حمله نه ده. ای خلکو اورئ دا د سوات په دروازې حمله ده دا زموږ ستاسو په کور حمله ده. نن دلته شی د سبا به په موږ کېږي. اواز به اوچتو د دې مذمت نشته. په کندر چې حمله وشي خلک مذمت نه کوي تپوس کوي تپوس او موږ نه ترې خبرې تپوس کوو. اوس تاسو ته زه د دې خبرې درخواست کوم تاسو دا خبره کوم چې فضل حکیم صاحب زموږ د سر تاج دی تاج ګل دی مشر دی الله پاک مشر کړی دی. دا یاد وساتئ چې یو سړی الله پاک مشرۍ له نه بوځي که نه یاره که د تامه دنیا راټوله شي که نه هېڅوک څوک نشي مشر کولی. یاد وساتئ که هغه مشر دی د الله په طاقت دی نو چې اوس تا الله پاک تعالی دا اقتدار راکړو موږ ستا عزت کوو ستاسو قدر کوو زموږ د سر ګلې خو خدای لپاره لږه حیا پښتو خو ته هم ساته که نه لږه حیا پښتو تاسو هم ساتئ. دا اورئ دا خبره زده کړئ دا د ځان سره ولیکئ دا یاد وساتئ چې دغه خلکو مونږ ځان دغه خلکو له مونږ خبستون خاجي زه تاسو ته دا خبره کوم چې دلته کې مونږ چې راغونډ شوو نو تاسو یاد وساتئ دا به د قیامت پورې ستاسو دا ناسته دا به د نیکۍ په تله کې تللی کېږي. ولې ځکه چې نن مونږ په یو غم کې ناستو په یو سوچ کې ناستو په یو فکر کې ناستو او پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې خیر الناس من ینفع الناس په تاسو کو بهترین سړی هغه دی چې هغه بل ته نفع فایده رسوي. موږ چې نن راغونډ شوو په دې غم کې ناستو دا یو بل ته فایده رسول دي غم دی سوچ دی فکر دی. پیغمبر علیه صلات وسلام څه فرمایي
المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده. مسلمان هغه مسلمان دی چې د هغه د ژبې او د لاس د زرن نه بل مسلمان پاتې شي. نو نن سبا د لاس د زرن نوم امن نشته، د ژبې نوم نشته دی، د هرې خبره امن نشته. ای د سوال خلکو تاسو ټوله خلکو له ورکړو، دا خلک را مخکې کړو. ای سړو زموږ ستاسو حالات څه شو؟ دا خلک ولې په موږ حملې کوي؟ زموږ په عزتونو ډاکې اچوي. دغه خبره تاسو ته کوم، دا خبرې خپلې ختموم. خو دا تاسو ته وایم دا یاد وساتئ چې کله جامې خیرنې شي، بدن خیرن شي، انسان وینځي پاک شي، خو چې کله کردار ګنده شي کردار بیا نه صفا کېږي. ډېره مهرباني تاسو کېناستئ، ستاسو د ټول ما ټایم واخیستو. زه کشر یم، ناپوه یم، زه په خبرو نه پوهېږم، نه ماله خبرې راځي. او دلته کې څه مشران داسې وو، زه د هغو نه مخکې شوم، نو زه د دې خبرې بخانه غواړم. خو دا زما غم فکر و که نن زما نیکه بابا ژوندی وی نن به په دې ځای هغه ولاړو. خو الله پاک د هغه ستاسو د مشرانو سره مغفرت نصیب کړي. زه به یم که زه نه وم زما را روان نسل به وي، که هغه نه و هغو به وي. خو د دې بنګلې په تحفظ کې به انشاءالله ولاړو. لانګ لیو والي صاحب، والي صاحب، والي صاحب، والي صاحب. والسلام. ثانک یو.